السلام علیکم. څه کسانو شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه باندې دروغ تړلیو چې اخر کار شیخ ادریس صاحب د عمران خان صفتونه شروع کړه او عمران خان یې خوښ شو او د عمران خان په صفتونو کولو مجبوره شو. نو هغه ویډیو ما را پیدا کړی د ملګرو. هغه ویډیو زه په تاسو باندې ټوله ګورم چې دوی دا چغې والې او پوره ویډیو نه ورکول، هسې لږ هغه لږ ځای راغستی او هغه شیر کړی چې شیخ ادریس صاحب اخر کار د عمران خان په صفت کولو باندې مجبوره شو. نو ټوله ویډیو مې را پیدا کړله ملګرو. دا ویډیو به د باندې ګورم. شیخ صاحب صرف دومره ویلي چې ښه کار ته به ښه وایو، زه یو کار یې ښه کړی، خو په هغې کې شیخ صاحب دنده څه خبرې کړي دي چې یاره دې کې دا کارت چې میلاو شوی دی په څه طریقې سره میلاو شوی دی، په دې موږ څه کوو او په دې باندې څه کول پکار دي. نو شیخ صاحب په هغې باندې خبره کړې ده او دا بعضې قمقل راپاسي وایي شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه اخر کار د عمران خان په صفت باندې مجبوره شو، د عمران خان صفتونه شروع کړه. نو ملګرو دا کلیپ مې را پیدا کړی دی، د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې حقیقت واضح شي. ټول ملګري دا ویډیو وګورئ او شیر یې کړئ. کم وایم اوس په دې تیر حکومت کې یو شی چالو کړو، صحت کارډ یې وته وي هلکه ښه شی و، د ښه به ښه وی، د ښه به بد نه وی. صحت کارډ یې چالو کړی دې دپاره چې دا غریبانانو سره هغه کارډ وي او دوی لاړ شي او دوی ته پې مفت علاج وشي. صحیح خبره، ښه خبره ده، ښه به ښه یادی. هغې نه خلکو څونه ظلم شروع کړ او صاحب هغې پکې حکومت ولیکل چې دا ډاکټر به په صحت کارډ علاج کوي د هسپتال کې او دې کې به نه کېږي، دې کې به کېږي او دې کې به نه کېږي. یقین په خدای وکړه ما ته ګورې جومات کې راته ناست یم او قسمیان مې راته ووایي، اهم خلکو راته ووایي چې مریض به لاړ، مریض ته به د اپریشن ضرورت نه او دوی به ورته ستا اپریشن پکار دی، هېڅ ضرورت به نه نه چې اپریشن ضروري دی او یو پیسه دې پې نه لګي، هر څه دله مونږ کوو صحت کارډ در سره دی. مشین ته په هېڅ ضرورت به نه مریض ته د اپریشن او خېټه بیا وله یو 15 ګده وشلوله او بیا بیا وله وګڼله مریض یې تباه او برباد کړه. څه دپاره چې زه ډېرې پیسې د حکومت نه وګټم، چې زه وښیم حکومت ته چې ما د مریض اپریشن کړی دی او په دې باندې 15 لکه او 6 لکه او 10 لکه روپۍ خرچه راغلې ده. ولې په اپریشن خرچه ډېره زیاته راځي؟ د ارام مال د حکومت د مال د وهلو دپاره د خوار شي مریض تباه او برباد کړه. غرب دې کو دې شلم دننه دې بله کولمې وشلولې، بار دې بله سرمنه او خېټه وشلوله، خو دې کنډم که ظالمان. ډاکټره ته د خدای نه نه یارېږي؟ ته به د قیامت پر ورځ الله له څه جواب ورکوې ظالمه؟ مفتو کې دې مریض که دا ستا زوی څوک راونیسي، ستا لور څوک راونیسي، ستا ښځه څوک راونیسي او اپریشن ضرورت ورته نه اپریشن وله وکړي، ته خفه کېږې که نه خفه کېږې؟ مسلمان دې کنډم که ډاکټره اجرتي قاتله ډاکټره. هلکه خبره ټیک کوم که غلطه؟ ټول دغه شی شروع او هغه چې چا به کوم میډیکل سنټر له اجازتنامه ورکوله، هر میډیکل سنټر له به نه ورکوله، هغې میډیکل سنټر له به اجازتنامه ورکوله چې ته په صحت کارډ اپریشن کولی شي، چې هغه به 40 لکه روپۍ هلته متعلقه افسرانو له رشوت ورکوي، متعلقه افسرانو له به رشوت ورکړه. زما د سنټر ولیکه نو چې ته 40 لکه او 40 لکه روپۍ په رشوت باندې خپل سنټر منظور کې، نو دا به د کوم ځای نه پیدا کړې؟ دا به د غریب نه وباسي. زنانه براله غریبه د ماشوم د کېدلو نارمل کیس، بالکل نارمل کیس او په اسانه ماشوم کېږي، وی بچي بس اپریشن وله کوو، ګورې ماشوم تباه کېږي او ښځه مري. هغه وخت یو سړی وایي چې خدایه د مریض سر بچ شي، مري رانه بس اپریشن نه بغیر نه کېږي، هله ګوته لګوه. هغه غریب وایي چې سر یې بچ شي، ګوته ولګوله. مریض ته به د اپریشن ضرورت نه و، ښځه به یې وسیرله، اپریشن وشو، ستا بچی په اپریشن باندې وشو. څه دپاره؟ دې دپاره چې که داسې نارمل کیسي نو 15-16 روپۍ پې لګي، نو د حکومت نه 15-16 راوباسم او چې اپریشن وله وکړمه نو 3-4 لکه روپۍ به ولیکم چې اپریشن مې وکړه او 3-4 لکه روپۍ ولګېدې او پیسې راکړه. ښځه کنډمه شوه که نه شوه په اپریشن باندې؟ اپریشن چې د کومې ښځې په بچو کې وشو نو یا یو بچی کېږي یا 2 کېږي یا 3 زیات بچي نه کېږي. تبۍ دې وکړه خدای ظالمه. ته مسلمان ځان ته وې، ته د پیغمبر امتي ځان ته وې، ته په دې پیسو حج له ځې، ته په دې پیسو عمرو له ځې، ته په دې پیسو جانماز له خدای ته ودرېږې، ته په دې جامو په دې پیسو ځان له ګریزره لولې چې په ګرمو اوبو دس وکړه. قیامت پر ورځ به الله سره ته مخامخ کېږې. مسلمانه ښځه دې غرق کړه او تباه دې کړه، هغې به 8 بچي راوړل، په 3 دې ودروله، هغې له دې خېټه وشلوله، کنډمه دې کړه ټول عمر دپاره. غریب دې کنډم که د خدای ظالمه. هېڅ ضرورت بني مریض ته د ایکسرې او دې به ورته ایکسرې ولیکولې، نیمې پیسې پکې د دې هېڅ ضرورت په مریض ته د لیبارټرۍ نه او دې به ورته ولیکې لیبارټرۍ ټېسټونه ولې نیمې پکې د دې ظالم دی. او هغه داروګان به ورته لیکي، هغه داروګان چې د هغې نه ښه دارو په 200 روپۍ ډبې میلاویږي، د ده پکې کمیشن دی، نو دا 200 د 900 روپو ډبې به ورته لیکي. هغه غریبه ښځه ده، غوی ساتلې ده ټول عمر د بچو د پیو دپاره او زوی ناجوړه شوه، هغوی خرڅه کړه، هغې جدې په پردو ګیاګانو دا غوا پاللې وه، هغې غریبې په مازدیګر ماښام پټیو ته په سر تور سر به ښځه تله او دې خپلې غوا له به یې ګیا راوړه چې دا غوا وپالم چې د ماشومان پې پی وسکي، او چرګې خرڅې کړې دي او ظالمه غونډې پیسې دې ترې غواړي.
اے ډاکټره د کمپنو سره میلاو ډاکټره غونډې پیسې رېتې ووالې ته وایې زه ګټه کوم ما پیسې وګټلې ما 15 لکه روپۍ وګټلې ما 100 مریضانو کتل قیامت پر ورځ حرام دې په خېټه کې واچول د ښځې خېټه کې دې حرام واچول د بچو خېټه کې دې حرام واچول د قیامت پر ورځ به د رب العالمین تپوس کوي سترګې به دې پټېږي قبر نه به دې کې به نه ظلمونه شروع دي په خدای مې دې قسم